शरीफ रिवायत تے دا حدیث راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله په یو قوم کې خیانت عام شي او هر یو کس په امانت کې خیانت کوي او د قوم نه امانت چې دا اوچت شي هیڅ یو کس چې دا امانتدار نه وي نو چې کله په یو قوم کې خیانت عام شي نو الله رب العزت په دې قوم باندې د دشمن یا رواچوي چې کله په یو قوم کې خیانت عام شو او یو قسم چې کم دی داسې نه و چې هغه امانتدار وي اکثر خلک د قوم چې دا امانتدار نه وي هر یو کس په امانت کې خیانت کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په کوم قوم کې خیانت عام شو الله رب العزت بعد دغه قوم په زړه کې د دشمن یا رواچي نن سبا موږ تاسو وګورو هر یو کس چې د امانت کې خیانت کوي کنه ډیر زیات کم کسان داسې دي چې هغه امانتدار وي او نبی رسول الله والسلام فرمایي چې لا ایمان لمن لا امانت له هغه انسان کامل مسلمان نه دی چې څوک امانتدار نه دی او یو بل روایت ترمذی شریف روایت ته نبی رسول الله والسلام فرمایي چې قیامت ته نږدې به د امانت د خلکو د زړه نه اوچت کړلی شي یو کس به چې دی د امانتدار نه وي خلک به ګرځي دی ته به امانتدار انسانان دا نه میلاویږي بیا به یو کس وایي چې په پلانکي ځای کې یو کس ته ډېر زیات امانتدار دی ډېر زیات ښه دی نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې هغه کس به داسې وي چې د ده په زړه کې به د ذرې برابر ایمان نه وي نو امانت دا یو ډېر زیات اهم څیز دی الله تعالی فرمایي چې موږ امانت چې دی دا په ځمکو اسمانونو باندې پیش کو هغوی دا وانغستلو د هغې نه انکار وکړو انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان نو امانت کی خیانت کول دا یو ډیر غټ ګناه ده یو غټ جرم دی په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم قوم کې خیانت عام شو الله رب العزت بعد دغه قوم په زړه کې د دشمن یا رواچي دی به د خپل دشمن نه هر وخت یریږي او دی زړه کې به الله رب العزت یا رواچي نن سبا منګه د غیرو نه یریږو کنه دا ولې منګه دومره ښکته کوشش یو او دومره غورځېدلی یو چې موږ د کافر د لاسه وال خورو یو فلسطین دی هلته یو کافر دی یو اسرائیل ټول مسلمانان نن هغې ته په تماشا دی کنه تماشا کوي او هغې ته ګوري خو څه کولی نه شي دا هغه د کافر یاره ده چې الله رب العزت زمونږ په زړونو کې اچولې ده چې موږ دومره بېغیرته شو چې زمونږ مسلمان رور دا د کافر نوال خوري او موږ هغې ته په تماشا باندې یو حالانکې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې مسلمان دا په شان د یو جسد دی چې کله انسان لاس خوږیږي نو د لاس په وجه باندې ټول جسم ته تکلیف دی سترګه خوږیږي د سترګې په وجه باندې ټول جسم ته تکلیف دی نن دغه مسلمان د کافر نوال خوري او د نور مسلمانان دوی صرف تماشې ته ناست دي نو دا د مسلمانانو یو غټه ګناه ده چې الله رب العزت د دغه ګناه په وجه باندې په مسلمانانو باندې د دشمن یاره دا مسلط کړی ده چې زموږ زړونو کې نن د کافرانو یاره ده دویم نمبر باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایي چې کله په یو قوم کې زنا عامه شوله نو الله رب العزت په دغه قوم کې مړي ډېر زیات کوي چې کله په یو قوم کې زنا عامه شوله نو دغه قوم کې به مړي ډېر زیات په کثرت سره کېږي نن سبا موږ او تاسو سوچ وکړو څومره مړي کېږي موږ باندې دا څومره عذابونه راللو که د باجوړ سانحه والي که د بونیر هغه والي او دا بله شپه چې کومه زلزله راله په افغانستان کې زموږ څومره مسلمانان رونه په دې کې شهیدان شو بونیر په سیلاب کې زمونږ څومره مسلمانان رونه زمونږ څومره خویندې زمونږ څومره بچي داسې خلک چې د کورو یو قسم پاتې نه شو دا ټول لاړلو او هغه خلک چې هغوی ته قبرونه نصیب نه شو اوس هم د ملبې لاندې پراته دي دا ولې دا د الله رب العزت هغه عذابونه دي چې دا په موږ او تاسو باندې راځي ټیک شو امتحان هم کېدی شي دا خو نن سبا موږ او تاسو وګورو زموږ په دې معاشره کې دا موږ څه کوو څه نه کوو امانت کی خیانت منګه کوو دروغ منګه وایو زنا منګه کوو کم یو آرامیتوب داسې نه ده چې هغه منګه تاسو نه دی پرېښی په دې وجه باندې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله په قوم کې زنا عام شي نو په هغه قوم کې به مړي ډېر زیات په کثرت سره کېږي نن سبا د مسلمان قیمت څه دی
هر ځای کې په معمولي خبره باندې جنګ او بس ډس قتلو. د چرګوټي مرګ چې دی دا د مسلمان د مرګ نه ګران دی. مسلمان مرګ چې دی دا آسان دی. د مسلمان وینه توی کېدل دا څومره آسان دي. معمولي خبره باندې 3 و 4 مړي کولو دا څه دي دا؟ نو دا د نبی علیه السلام هغه فرمان دی. نن سبا موږ او تاسو وګورو زنا څومره عامه ده چې څومره په هر ځای کې زنا چې د زنا اډې جوړې دي او په هر ځای کې ډېر زیات مسلمانان چې دا په دې کې اخته دي. نو دغه شان په دې وجه باندې نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو قوم کې زنا عامه شوله نو د زنا د عام کېدو په وجه باندې به الله رب العزت په دغه قوم کې د مړو کثرت ډېر زیات کوي. خلک به چې دی دا په بیټۍ مړه کېږي مړي به ډېر زیات کېږي. نو نن سبا موږ او تاسو معاشرې ته سوچ وکړو زموږ په معاشره کې زنا دا اسانه ده او نکاح چې ده دا ګرانه ده. نو زموږ نوجوانان طبقه چې دا یو خو د والدینو ډېر زیاته تاخیر په هغې کې د هغوی د غفلت د وجې نه زموږ نوجوان طبقه دا پکې زنا کې لګیا ده. ولې چې د هغوی عمر نکاح ته ورسي مور او پلار د هغوی دپاره د نکاح څه بندوبست نه کوي. که زموږ لور غټه شي نو د هغې دپاره موږ دا دغه کوو چې صبر وکړه چې ښه رشته ورپسې راشي. نو ښه رشته ورپسې را نه شي او د هغې غریبي عمر چې دی دا ختم شي. دغه شان زموږ نوجوان دی صبر وکړه لا کار یې نشته چې په خپلو خپو باندې ودرېږي بیا به ورله نکاح وکړو. نو په هغې کې د هغې غریب عمر چې دی دا تیر شي نو خامخه به بیا هغه زنا طرف ته مایله کېږي. ولې چې نن سبا خو داسې قسمه حالات دي او دا دومره بد حل دی موبایل دی هر طرف ته فحاشي ده. نو چې موږ خپل اولاد له په ټیم باندې نکاح نه کوو نو خامخه به هغه ګناه طرف ته ځي. او چې کوم یو انسان کوم یو کسو ګناه وکړله په دغه ګناه کې به دې سره د دې پلار شریک وي. ځکه چې پلار ته خدا حق حاصل دی چې دی نوجوان دی ته ورله نکاح ولې نه کوې نو دغه ګناه کې به دې سره پلار شریک وي. بهرحال نبی علیه السلام فرمایي چې که په کوم قوم کې او په کومو خلکو کې زنا عام شو نو په دې کې به مړي چې دی دا ډېر زیات کېږي. او دریم نمبر نبی علیه السلام فرمایي چې په کوم قوم کې په ناب طول کې کمی شروع شو دغه قوم رزق چې دی دا به الله رب العزت تنګوي. نن سبا موږ او تاسو دکانداران یا هر ځای کې څومره دغه شروع دی په هر یو څیز کې ملاوټ دی هر یو څیز کې 2 نمبري ده. خالص څیز چې دی دا ډېر په ګرانه باندې میلاویږي. زمونږ هغه مسلمانان چې غټې غټې ګیرې به پریښي وي حاجي صاحب و امیر صاحب و په جومات کې په مخ کې سب کې ناستي په جنازه کې ولاړي او هغه حاجي صاحب او هغه امیر صاحب و د دوی معاملات چې وګوري نو الله رب العزت ته معاف کړي. دا څه روان دي. هر یو مسلمان نن سبا په خپل دغه کې غل دی که نه دی. که دکاندار دی دکاندار په خپل دکاندارۍ کې غل دی. که مولا دی مولا په مولاتوب کې غل دی. که ډاکټر دی ډاکټر په ډاکټرۍ کې غل دی. که انجینر دی هغه په انجینرۍ کې غل دی. هر یو مسلمان نن سبا 2 نمبري کوي که نه کوي. نن سبا چې موږ باندې دا کم د رزق تنګیا راغلی چې ګراني شروع شو دا څیز ګران شو دا ګران شو دا زموږ د خپلو ګناهونو په وجه باندې. هر یو کس ته چې څونه موقع میلاویږي هغومره هغه رامیتوب کوي. په دې وجه باندې نبی علیه السلام فرمایي چې کله په یو قوم کې په ناب طول کې کمی شروع شو نو الله رب العزت به په دې قوم باندې د رزق تنګستیا چې دا راولي. مخکینو قومونه د شعیب علیه السلام قوم چې په ناب طول کې به کمی کولو هغوی باندې الله رب العزت په یو ځای باندې عذاب راوستو. هغه قومونه چې کومه رامیتوبونه پکې وه هغه الله رب العزت د ژر له ختم کړلو. خدا امت دې ته خو د پیغمبر علیه السلام هغه دعاګانې دې سره شامله دي چې الله زما امت او زما قوم دا په یو ځل باندې مه هلاک کوه. دا د ستا د پیغمبر علیه السلام هغه دعاګانې دي د هغې په وجه باندې ته بچي. او بیا هم اکثر دا کم عذابونه چې راځي موږ او تاسو باندې د سیلاب په شکل کې د زلزلې په شکل کې دغه شان نور آفتو هر 15 کاله پس چې دا موږ او تاسو باندې آفت راځي دا ولې مسلمانه د خپل ګناه نه توبه ولې نه کوي؟ حرامخوري ولې نه پرېږدي؟ سود ولې نه پرېږدي؟ د دې نفرت د دې سیزو دا کم عذابونه چې رالل ته د دې نه عبرت نه حاصلې چې سیلاب راځي په یو کلی باندې او دغه شان په یو علاقه باندې ټول خلک چې دا وړي دا د کوم ځای نه رالل؟ بونیر کې چې کوم سیلاب او کومو د الله رب العزت عذاب راغلی دی په هغې کې که تاسو کتلي وي دا څومره غټ غټ کاڼي چې پراته دي سړی سوچ وکړي چې دومره غټ کاڼي چې هغه دا ګاډي شاول او دغه څیزونه چې دي هغې هم نشي اوچتولی. او په دې کې بعض خلکو دا وایو چې دغه کاڼي دا غر نه نه دي راغلي
بلکې دا کم کاڼي چې پراته دي د الله رب العزت او د باران سره د ځمکې نه راوچت کړلو. انسان سوچ وکړي چې الله رب العزت قسمه قسم عذابونه دي، موږ او تاسو به کله د ګناهونو نه توبه وباسو؟ ټول عمر په ګناهونو کې تیر شو، بس که نه اوس د ګناه نه توبه وباسه، که نه ګناه نه به توبه موږ کله وباسو؟ الله رب العزت د انسان توبې ته په انتظار باندې ناست دی چې زما دا بنده دا به کله توبه وباسي. بهرحال حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې کله په قوم کې ناپ ټول کې کمی شروع شو، هر یو کس په څیز ورکولو کې یو څیز چاله باندې خرڅی کم ورله ورکوي، که څوک یو څیز الي پیسې کمې ورکوي او دغه شان 2 نمبري شروع شو په هر یو څیز کې. نو نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه قوم باندې به الله رب العزت د رزق تنګستیا راولي. هر یو کس چې دی دا نن سبا پریشانه دی که نه، هر یو کس په رزق پسې منډې وایي که نه، هر یو کس پریشانه دی. دنیا پسې موږ او تاسو ولې لګېدلي نن سبا؟ په رزق پسې ولې منډه وایو؟ رزق وعده خو الله تعالی کړې ده، خو زموږ د خپلو ګناهونو په وجه باندې او زموږ د خپلو ارامیتوبونو په وجه باندې، هغه ګناهونو په وجه باندې موږ او تاسو باندې الله رب العزت دغه عذابونه راولي. او 4 نمبر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله په قوم کې خونریزي عام شي، په ناحقه باندې قتلونه عام شي، نو نبی علیه السلام فرمایي زه په دې قوم باندې دشمن مسلط کړم. زمونږ په معاشره کې په معمولي خبره باندې ولې قتل کیږي؟ روزانه دا څونه قتلونه په ناحقه باندې کیږي، دا ولې؟ الان کې نبی علیه السلام فرمایي چې قاتل او مقتول دواړه به جهنم ته ځي. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په آخره زمانه کې به قتل دومره عام شي چې یو سړي ته به دا پته نه لګي چې ما دا پلان کې ولې قتل کړو، مقتول ته به د دې خبرې پته نه لګي چې زه ولې قتل کړلی شوم، دا به د فتنو په وجه باندې. او په آخره زمانه کې دا هم نبی علیه السلام فرمایي چې فتنې به دومره عامې شي چې ولاړ کس دا به د ناس نه افضل وي، او ناس کس دا به ولاړ کس نه افضل وي، او ولاړ به د روان نه افضل وي، او روان چې دا به د ناس نه افضل وي. دا هغه د فتنو دور دی. الله رب العزت زموږ د دې فتنو نه حفاظت وکړي. نو بهرحال نبی علیه السلام فرمایي چې کله په قوم کې خونریزي عامه شي، په ناحقه باندې قتلونه عام شي، زه په دې قوم باندې دشمن مسلط کړم. نن موږ مسلمانان څومره ښکته را پرېوتي یو، موږ مسلمانان د غیرو نوان خورو که نه، موږ د غونډو غیرو په خپل لاس کې اغوستي یو که نه، د هر طرف نه موږ او تاسو نن غیرو ټارګېټ کړي یو، موږ د هغوی د لاسه وال خورو او هر طرف نه موږ هغوی رانیولي یو. هغه مسلمانو چې د دې دومره روب و چې یو کس به لاړو بیت المقدس پرې فتح کړلو، مسلمانه ستا هغه روب چرته لاړو، ستا هغه دبدبه چرته لاړه، ستا هغه جذبه چرته لاړه؟ ستا خو به د سوري نه کافر یېرېدلو، ته ولې دومره ښکته پرېوتلي چې نن کافر په تا باندې ډاډه راځي؟ د مسلمان خو یو خپل روب و، د مسلمان هغه روب و چې کافر به د دې نه دومره یېرېدلو، د ده د لباس نه به یېرېدو، د ده د حلیا نه به یېرېدو. نن سبا هغه کافر ستا نه یېرېږي، هغه کافر په تا باندې ډاډه راځي. بهرحال پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله په قوم کې خونریزي عامه شوله، الله رب العزت به په دې قوم باندې د دشمن یره مسلط کی. نن سبا زمونږ معاشره کې څونه قتلونه شروع دي، او الله رب العزت فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. چا چې یو مسلمان لره قصدن قتل کړلو، اسی بیسه یو مسلمان قتل کو، په ناحقه باندې یو مسلمان قتل کړلو، نو نبی علیه السلام فرمایي چې دغه مسلمان چا چې یو مسلمان قصدن قتل کړو، د دغه قاتل ټکانه چې دا به جهنم وي. په دې وجه باندې دا کم ګناهونه چې نن سبا شروع دي، پیغمبر علیه السلام دا 4 ګناهونه یاد کړي چې کچرې خیانت عام شو نو په قوم کې به د قوم په زړه کې به د دشمن یاره دا زوا شومه، او که زنا عام شو نو نبی علیه السلام فرمایي چې په کوم قوم کې زنا عام شي، الله رب العزت په دغه قوم کې ډیر زیات په کثرت سره مړي کیږي. نن سبا څونه مړي کیږي، او چې کله په ناپ تول کې کمی زیات شي نو نبی علیه السلام فرمایي د دغه قوم روزي دا به تنګه کړلی شي. نن سبا موږ ولې رزق پسې منډې وو؟ او چې کله په قوم کې خونریزي عامه شي، ناحق باندې قتلونه عام شي، نو نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه قوم باندې به الله رب العزت دشمن مسلط کی دی، به د دشمن نه یریږي. نو الله رب العزت موږ او تاسو دا کم ګناهونه چې موږ او تاسو کوو، الله رب العزت دې ګناهونه موږ او تاسو وساتي.